اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ سورۃ الکھف مکی سورت تے نازل شید رستو د سورۃ غاشیہ ابتدا د قرآن کریم کې منګویلو قرآن کریم د مضامینو په لحاظ سره څلور حصے دی او هر یوه حصہ شروع کیږي په الحمدلله سره۔ اول الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ داغین واخلا تا سورۃ انعام پورے دا یو حصہ وا پدے کے مسئلہ ذکر کولا دا خالقیت دا اللہ خالق دے دا غټه مسئلہ پکې دغه وا نورې غني مسئلے وی پکې د سورۃ انعام نه د سورۃ کہف پورې دا دویمه حصہ وا پدې کې غټه مسله وا د ربوبیت د الله رب دی پالون کې الله دی۔ دریمه حصہ د سورۃ کہف نه واخلا د سورۃ سبا پورې پدې کې ذکر کوي مسله د رحمانیت او د رحیمیت، برکت ورکون کے اللہ دے بل څوک نشتی، او آخری حصہ د سورۃ سبا نه واخله ته سورۃ والناس پورې آخره پورې دا څلورمه حصہ ده او پدې کې مسله ذکر کوي د مالکیت د الله مالک دی، الله واقدار دی، الله اختیارمند دی، او دویمه مسله پاغی کی ذکر کئی نفی د شفیع قہری چې الله باندې څوک زورور نشتی، احوال د قیامت تی پکی او دغه مسله د شفاعت قہری ذکر کئی چې الله باندې څوک زورور نشتی چې خپل خبره په مناو کی۔ نو تر دې ځایه نیمه حصہ د قرآن کریم تقریباً اویلے شوا، نیم قرآن کریم د ځین اخوا پاتې دی او په دې سورۃ کہف کې د الفاظو په لحاظ سره هم نیم راځي، مخکې به راځي ولیتلطف هغه لږ غټ لیکل دی، د الفاظو په لحاظ سره هغه ځای نیم دی، نیم قرآن کریم مخکې نیم وروستو، او د مضامینو په لحاظ سره چې ګورې نو دا صورت د تر دې ځایه پورې دا نیم قرآن کریم وویلی شو، نیم پاتې دی۔ پخوا به خلکو یوه دوړه وي هغه څه شی دی چې ټول شمارې نو د 100 نه زیاتېږي او چې نیم شمارې نو هغه د 100 نه کمیږي، دا یو دوړه به خلکو وي نو سړی مې حیران شي چې دا څه شی دی چې ټول شمارې نو د 100 نه زیاتېږي، نو 100 نه چې زیات شي نو د هغې نیمه خو بیا 50 پکار دی که نه، نو چې نیم شمارې نو د 100 نه کمیږي۔ هغه قرآن کریم دی د سورتونو په لحاظ سره چې نیم ټول شمارې نو 100 د 100 نه زیاتېږي 114 دي، 114 سورتونه دي، او چې د قرآن کریم نیمه شمارې نو سورۃ کہف 13 نمبر سورت تے
په ترتیب مصحفي کې، نو د شلو نه کم دی. پوخا د خلکو د دین سره شوق و، نو دا خبرې به یې کولې. بعضې نورې ډېرې مسلې داسې وې چې به خلکو دینی لحاظ سره یو بل نه به یې تپوسونه کول، قرآن کریم کې به یې تپوسونه کول. که مولیان به یو ځای کېده نو هم د قرآن کریم په باره کې تپوسونه به یې کول، قاریان به یو ځای کېدل نو هم به یې تپوسونه کول. عام مسلمانان رونه چې کله به یو ځای کېدل دیندار خلک به نو هغوی به هم یو بل نه د دین په باره کې تپوسونه کول. بعضې خلک خو چې دینداري پکې نه نو بیا نور شان تپوسونه کوي، او دلته کې چې دین پکې نو هغه دا تپوسونه کوي. یو پیرې مینا کې حج چې وشو نو مینا کې خلک دا 3 ورځې یا 2 ورځې پاتې کېږي. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناس تے ملګری ورسره ناست دی، وی پاسه تپوس وکړه. نو تپوس یې وکړو، شاګرد یو تپوس یې وکړو، وی قرآن کریم کې د ټولو نه اعظم آیت کم یو دی؟ هغه ځای نه بلې یو ډلې نه یو سړی پاسېد، هغه ته وی الله لا اله الا هو الحی القیوم آیت الکرسی. بیا یې تپوس وکړو ایو آیت ارجا فی القرآن، په قرآن کریم کې کم یو آیت هغه دی چې هغه خلکو له امید ورکوي. هغه ځای نه یو سړی پاسېد، جواب یې ورکړو لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د امید د الله د رحمت نه امیده کېږئ ما. دغسې یو څو تپوسونه چې وشو نو د هغه ځای نه عمر رضی الله تعالیٰ عنہ په خپله باندې پاسېد، والله فیکم ابن مسعود، زما د په الله قسم یې په تاسو کې ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ موجود دی. هغه ځای نه ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ پاسېد، وی آو زم راغلم. وی دا تپوسونه چې ما کوم وکړو نو دا د ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سوا بل چا نشو کولی، هغه قرآن کریم کې ډېر زیات ماهر و. نو تپوسونه به خلکو د قرآن کریم په باره کې کول، صحابو به هم کول، نور مسلمانانو ورونو دا به هم کول. زموږ ابتدایي دور طالبۍ کې هغه هم دا یو بل نه تپوسونه په دې باره کې به قاریان چې به یو ځای کېدل نو یو بل نه به تپوسونه کول. یو ټکی به یې داسې ووایي چې هغه په د یو ځای نه به ټکی راغستی و، د بل ځای نه به ټکی راغستی و. وی دا په کوم ځای کې دی، څنګه دی دا؟ دغه رنګې قرآن کریم کې بعضې متشابهات دي، دا آیت څنګه دی، د آیت پسې څنګه دي؟ بهرحال دا خو یو شوق و، او شوق لاړ هغه یوې سپېړې خراب کو. اوس چې کوم ناست دی نو بس هغه سپېړه کې لګیایي، سپېړه مخې ته نیولي هغه کته پورته کوي. هر یو سړی مصروفه دی په دغه کې، په دغه سپېړه کې مصروفه دی. که میلمانه راشي، میلمانه د ټول ناول تپوس کوي وای پای کوډ، وای پای شته که نشته، کوډ یې څه دی، وای پای تپوس کوي. دا انګریز کم چې غیر دین دي هغې موږ په نورو څیزونو کې مصروفه کړو چې دین طرف ته رانه شي. نو دومره یې ارزان کړو چې دا هر سړي جیب ته ورسو. هر سړی دی، که هغه پیر صاحب دی که مرید صاحب دی، که ملا دی که شاګرد دی، هر سړی چې ګورې په دغه شي کې اخته دی. کتاب طالب کتاب نه ګوري، ملا نه ګوري، دغه شي کې اخته دی. ډېر کم خلک به چې هغه به دغه قصې کوي. زمونږ کوم چې عام سټوډنټان دي، د سکول د کالج د یونیورسټۍ خلک عام په دغه شي کې اخته دي. نو سبقونه پاتې شو، دی به څه ترقي وکړي؟
سوینا پدې کې اخته دي. نو سورۃ کہف مخکې سورت کې اول کې د مخکې سورت آخر کې وی وقول الحمدللہ، دلته کې وی الحمدللہ اول کې. دارنګه مخکې سورت کې مسله ذکر کړو، سلور کارونه ذکر کړو چې د هغې مرتکب مستحق د عذاب ګرځي. نو دې صورت کې به مسله د توحید ذکر کړي، فنفی د علم غیب او نفی د تصرف، چې څوک غیبدان نشتی، په غیب باندې پوها یوازې الله دی. دا مسله به ذکر کړي او دا به ذکر کړي چې متصرف اختیارمن واقدار هغه یوازې الله دی، بل څوک نشتی. او په دې خبره باندې واقعات به ذکر کړي سلور. یو واقع به د اصحاب کهف. اصحاب کهف ګوره دومره نیکان خلقو، خو د غیب علم وسره نو، د خپل ځان د حال نه خبر نو. 309 دبره کلونه تیر کړلی چې تپوس کې د یو بل نه څومره وخت تیر کړلی، یو ورځ یا نیمه ورځ. 300 کالو ته سلپاسه هغې ته یو ورځ وای، یو ورځ یا نیمه ورځ یې تېره کړله. رابشي پکې دویمه خبره به دې نه دا معلومیږي اصحاب کهف د کهف ته ولې تلي وو، د غار ته ولې تلي وو، تښتېدلي وو. ولې اختیار یې نه و که نه، چې کړی وی چا به کچکول نسکور کړی وی خبره به خلاصه شي وه. که چا به یو چوپ کړی وی او په هغې باندې الوزولی وی، خو دغه یو څو کسان وو که نه، یو بادشاه و دقیانوس و او د هغه سره ملګري وو. خو چې دا یو دقیانوس بادشاه هغې ته یې په پوکي باندې الوزولی وی، خبره به خلاصه شي وه. چا ولې څه بل څه په دې زمانه کې په دې دور کې ډېرې قصې کېږي. څوک په چوپ باندې تباه کول کوي، څوک په چوپ باندې څه کوي او څوک څه کوي. څوک پې ړانده جوړوي، څوک پې چاړاګان جوړوي، څوک څه کوي او څوک څه کوي. دا قصې روانې دي، چلیږي. نو په کار دی چې هغه سړی هغه باندې چوپ کړی وی، هغه ړوند کړی وی، خبره به خلاصه شوه. هغې چاړه کړی وی، خبره به خلاصه شي وه. یا هغه بس چوپ یې کړی وی، هغې مړ کړی وی، خبره به خلاصه شوه. او څه خلک پکې داسې هم په دې وروستو زمانه کې خلک قصې کوي، وایي پلانکي سره کچکول و، هغه کچکول چې پې نسکور کو ثابت کړی پټ کو. بس کچکول به سبو نو کچکول کې چې کلې پې پټېږي. خو لګیا دي خلک څه وایي، څه منګړتې قصې دي، څه لګیا دي څه ته ګوري نه. او زموږ پاکستانیان خو بیا نور څه دي چې کله یو شوشو ته میلاو شي بس ورپسې څوک به ته وایي هلکه سپي دی نه غوږ ویوړ، دی په سپي پسې منډې وایي. هلکه لږ ډېر نږدې خپل د غوږ باندې لاس وکړې ده که نه. اول خپل غوږ وګوره، د هغې نه وروستو بیا په سپي پسې منډه وایي وروستو ووایه. په کار دې راځي جو که وړی په رښتیا یې وړی، نو که بیا ستا په کار راتلی شو چې منډه که پسې راواخلتې. نو معمولی خبره به یو خلک به دومره هوا وله ورکي، پلانکی سړی دم کوي، نو هغه دم کوي، څوک کرونا دموي، یو څوک څه شی دموي، یو څوک څه شی دموي، وار پې نه موندی کېږي. بیا یو غوبل جوړي، په یو بل له پاسه خیږي. نو خبره مې کوله اصحاب کهف لږ نه 9 کسانو چې دا اووه ټول د هغه نه را چاپېره شوي د یو تن نه. اچته د الدین هغه ټوپۍ وه که ډیوې لاس کې اغوستې وی او ورپسې تللی وی چې چا نه لیدی. دا درې واړو دا اووه تنو ته چاپېره شوي د دقې یو تن نه نو سانګ کړی به خبره خلاص شوه، لیکن څه نه شو کولی. نو څه جوړ کې وایي عافیت په دې کې دی، دې ځای نه کلي نه وځئ، هجرت وکئ، کلی ورته پرېږدئ. نو لاړه
نو غار کې ورننواتو آرام یې وکړو زه ځان له به سوچ کوو بیا الله اوده کړو 300 کاله نه دبره دا اوده بیا الله راپاسول خلکو ته وښودو بیا وروستو دور هغه وایي دا د بیدوسیس دور و دی بیا نصرانی و عیسی علیہ السلام په دین باندې و نیک سړی و نیک بادشاه و بیا دور هر څه بدل شي دي وروستو یو واقعه به ذکر کوي زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما مخکې هم ویلي د مدینې نه څه کسان راغلي او هغې دې ته مکې مشرکانو ته څه سوالونه وړاندې کړو دا دې تپوس وکړي نو یو د روح په باره کې تپوس کړو یو د اصحاب کهف په باره کې تپوس کړو او یو د ذوالقرنین په باره کې تپوس کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سبا جواب درکم سبا تیر شو بل ورځ تیر شو بل 15 ورځې خواوشا کې 13 پورې تیر شوې جواب میلاو نه شو وروستو دومره ورځې تیر شوې په دې کې خلک وایي څوک لګیا دی وایي د محمد رسول الله نه د هغه رب خفه شوی دی چا یې پرېښودی دی څوک څه وایي څوک څه وایي لګیا دي پروپاګنډې کوي ملنډې کوي څوک څه کوي څوک څه کوي الله رب العزت ښیي دا خپل پیغمبر هغه دومره د خلکو په ذریعه باندې د خلکو خبرو باندې پریشانه کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم رستو سورۃ مریم کې برازي جبرئیل علیہ السلام ته به زر زر ول ناراضي زر زر راځه ستاره راتلو باندې موږ خوشحالي ګو زموږ ته تمي چې ته به ست نوې خبره راوړي الته کې الله رب العزت داغه جواب کوي بیا وما نتنزل الا بامر ربک موږ نه شو راتلې یو اخله خبره کوي د ویخته د سر مقدارې منګه مخکې نشوتله الله طرف نه حکم نه الله رب عزت طرف نه حکم وشي عالم غرازو نو دا دومره ورځې نیمه میاش تقریبا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې پریشانی کې دی دا خی دی ته خلکو ته چې ګوره دومره پریشانی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته نشتی جواب نشي ورکوله دویمه دا هغه سره د غیب علم نشتی او دویمه دا چې هغه متصرف نه دی ځان له واقدار اختیارمن نه دی چې هغه د هغه ځای نه سره وصول کی دلته یو خلک څه کوي د نورو خلکو صفتونه چې خلک کوي نو بل څه وایي ستا قدم په هر چا بر دی پته نه د شرک کلمې وایي د هر ولی ستا قدم د هر ولی په سر دی وي نو دا قصې کې د شرکیاتو کلمې خلق لیا دی وي بل چاته وي وای په عرش باندې روانو سوګو بل بسړی ته وي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دې نشتله او هغه دې نشخته او دې لګیا خيږي دي د دې اختیار دي اختیارات هغه د الله دي د بل چا نشتي نو اختیار واقدار اختیارمن چالت کې په عرش کې الت کې لوح محفوظ کې سلی کله کېږي ناغه اچاته نو پته نشتی الله په علم کې دي د بل چا په علم کې نشتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا علم نشتی درې مواقع به ذکر کړي د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام سره علم نشتی خبره کړوا واقع به راځي الته کې بیا به وایو خبره کړوا الله وی تا زمانوم ولې نه اغسته د غزي کې زمانوم به اغسته چې د ټولو نه غټ زیات علم د ټولو عالم چې دی نو هغه الله دی او بیا په مخلوقاتو کې زم داسې به دی ویلو کنه زما د انم تا د غزي کې ولې وانه غس الله زور نه ور کوي غني یو سړی وای نو دین مراد الله نه په دې عالم کې ستانه بل غټ عالم شته هغه وینشتي وتا زمانوم ولې ناغس زمانوم به اغسته چې الله د ټولو نه غټ عالم الله دی او په مخلوقاتو کې بیا زیمه نصیب دی ویلو کنه
ویزا شته یو تن. نو موسی علیہ السلام سره اگرچه داغه علم خپل د مخلوق په لحاظ سره د پیغمبر علم د ټول نه زیاتی، لیکن عالم الغیب خو نه یې کنه. نو هغه سره دغه علم وسره نو لاړ خضر علیہ السلام پسې، او د خضر علیہ السلام شاګرد دی کو. خضر علیہ السلام ځان له پیغمبرو، داغه سره نور علم نو، هغه خپل خبره بکئی، خپل خبره وضاحت بکئی داغه چې کله مونږ دا واقع وایو. وما فعلته عن امری، دا خبر داسې چې می کړلی نه په خپل اختیار نه دی کړی، دا راته چا ویلی، د چا په خونه می کړلی، الله راته خونه کړله، ما د هغې په ذریعه باندې کړلی. هغه هم وایي دارنګې موسی علیہ السلام اختیارمن نو، واقع اختیاري نو. یو ځای ته لاړ، هلته یې ډډه ولګوله، مهې ته لاړ، بیا روان دی ستړي شو. هلته خپل شاګرد ته وایي، خپل خادم ته وایي مهې راوړه چې وخورو، ناشته راوړه چې وخورو. هغه هلته مهې خو دانګلي، سیند ته دانګلي. موسی علیہ السلام ته پته نه لګېدلي. موسی علیہ السلام واک او اختیار ورسره نو چې دغه دومره سفر یې کولې، خو یو ټوپ بیا والی و که نه یو قدم دلته یو هلته کې، دلته یو خلک ځي مکې ته، خلک ځي که نه مانځله، څوک په بانګیانو باندې ځي او څوک په څه باندې، څوک څه کوي څوک څه کوي. هغه ځای ته ځي نو دلته کې پیغمبر دی موسی علیہ السلام، او هغه لګیا دی سفر کوي، پیدل روان دی. هغه ځای ته ورسېد، نه شو تللی، او دلته کې دا خلک ځي. د دې واقع اختیار به زیات چته نو. بیا وروستو ورپسې د سلطان سکندر ذوالقرنین تذکره کوي. سلطان سکندر دا هغه هم وایي یو ځای ته چې ورسېد، په ظاهري خبرو نه پوهېدو، د غیب علم لاسته کې، غیب علم خو د سره نشتی، خو هلته کې روان دی. نو یو ځای ته چې ورسېد په خبره نه پوهېږي، چې په خبره نه پوهېږي نو ترجمان راغی، هغه خبره وکړه. دارنګې هغه چې لګیا دی واقع اختیار ورسره وی، نو خبره به بل شان کړوه. لګیا دی کله بندونه وایي، کله لګیا دی جهادونه کوي. جهاد یې ولې کوه؟ خو یو لاس یو کرخه به یې راښکو دی، ټول به تباشي و که نه کرخې نه راښکو دی، چاقو په ځمکه باندې راکړه، ایزا هلته یې پړلیږي. دا قصې خلک کوي. دلته یو خلک دا لګیا دي، څوک یو څه کوي څوک بل څه کوي. نو دا ټولې واقع دا دلالت کوي په دې باندې چې د غیب و علم د الله نه سوا د بل چا سره نشتی. متصرف او کارساز اختیارمن واک والا هغه یوازې الله دی، بل څوک نه دي. دیکھئے دا واقع دا به ذکر کوي په دې صورت کې. یو راضی احد الله وی یو یم الله یو دی، الله یو دی. نو دا به راضی لس پیری، الله وی ما ته لس پیری وی یو یم بل را سره څوک نشتی، شریک می نشتی. احد په دې صورت کې ټول کې شمار کې نو لس پیری راغلی. دارنګې په دې صورت کې خصاصت د دنیا په ذکر کوي، د دنیا سپکواله او دنیا پسې مور پسې کیږي. یو خدا چې د دنیا دا لګا دا، دویم دا چې دا دنیا وخت لګ دی، او دا دنیا دا به تا باندې وبال شي. دا درې واړه خبرې به کوي دنیا باره کې. دنیا ډېره لګه ده، او دا دنیا دا به په تا باندې وبال شي، او د دې دنیا وخت لګ دی. نن کده خبره به ذکر کوي، هلته کې رستو به راشي. څومره وخت دی دومره دی که نه، غنم دی وکرل، جوار دی وکرل، یا نور څه دی وکرل، راوخته راوټو کېدو، راوخته لږ لوی شو، پاخه شو، او بیا زیړ شو. نو که ته نری به په خپله ریجي، که ته نری به لږ چې وخت پې تېر شو نو په خپله به راټاویږي، او په خپله به ملک صفا شي. دا حال دی. دا ستا او زما ما ته درس او سبق د دې راکوي. د دنیا وخت لږ دی، ستا عمر هم لږ دی. دغه اول کې پیدا شوې وړوکی وې، لږ لویږي، ځوانۍ ته رسې، او بیا ورپسې بوډا کېږي، او بیا روانې خپې اګرې ته کېږي، قبر ته کوزېږي. خبره خلاصه ده.
الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ټول صفتونه د الوهیت خاص الله د پاره دي. هغه ذات چې نازل کړی دی په خپل بنده باندې کتاب، ولم یجعل له عوجا، او نه دی ګرځولی په دې کې هېڅ کګلیچ. قرآن دی په دې کې کګلیچ نشتی، په دې کې کوږوالی نشتی، په دې کې څه غلطه خبره نشتی، څه دروغ پکې نشتی. قیما کلک مضمون والد لینذر باسا شدیدا، د پاره دی چې یره ورکي د هغې سخت عذاب نه من لدنه د الله طرف نه. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، او زیر ورکی مومنانو لرا هغه کسان چې عمل کوي د نیکۍ، ان لهم اجر حسنا، چې یقینا د دې لپاره اجر دی ښایسته. عمل صالح کوي څوک؟ مومن، مطلب ایمان پکې شرط اول نه، ایمان یې او عمل صالح کوي نو د دې لپاره اجر ښایسته دی. ما کسی نه فیها ابدا، دا به څومره وي؟ دا به یې همیشه به یې په دې کې همیشه اوسیږي به په دې کې همیشه ابد الآباد. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، او ير ورکی هغه کسان الله چې هغوی وایي نیولی الله ځان نائب نازولی، ولد زوی نیولی، نائب نیولی، نازولی نیولی. ما لهم به من علم، نشته د دې خلکو د پاره په دې باندې څه دلیل، څه علم پې نشتی، دلیل پې نشتی. ولا لآبائهم، او نه د دې پلارانو د پاره. کبرت کلمة تخرج من افواههم، ډېره لویه خبره ده، لویه کلمه ده، تخرج من افواههم، چې راوځي د دې د خولو نه. خولې څومره دي؟ خولې وړې دي، او خبره څومره کوي؟ خبره ډېره غټه کوي. او هغه خبره کوي یہ منہ اور مسور کی دال. او دا ستا د خوله د دې قابله ده چې ته د الله په باره کې داسې خبرې وکړې، شرک کې، کفر کې، دروغ وایې. څه وایي؟ اتخذ الله ولدا، الله نیولی ځان نائب نازولی. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، د دې سره هم دلیل نشته، د دې پلارانو سره هم نشتی، پوهه نشتی. کبرت کلمة تخرج من افواههم، ډېره غټه خبره کوي، ډېره غټه د ګناه کوي، ډېره غټه د شرک خبره کوي. تخرج من افواههم، چې راوځي د دې د خولو نه، د دې د وړو خولو نه، د دې د ناپاکو خولو نه. ای یقولون الا کذبا، نه وایي دا خلک مگر دروغ. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم، شاید خفه کوونکی ته خپل ځان لره علی آثارهم په دې پسې، ان لم یؤمنوا، که دې ایمان نه راوړي بهذا الحدیث یا صفا، په دې خبره باندې د وجې د غم نه، د وجې د افسوس نه، ته په دې پسې ځان خرابې، ځان پې وجنې، ځان خفه کې، ځان مه خفه کوه. څه وایي الله رب العزت؟ وایي ځان مه خفه کوه. څوک ایمان راوړي، ایمان دې راوړي، وروسته وایي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. راځي ورستو دې صورت کې راځي رستو. الله وایي ځان مه خفه کوه، خبره وکړه. څوک یې مني او دې مني، څوک یې نه مني نه دې مني. فلعلک باخع نفسک، ته ځان هلاکې، ځان مړ کې، ځان د مرۍ نه نسي، ځان دومره تکلیف کې اچې چې په دې پسې ورپسې یې خپل خوب دې پرېښودی دی، خپل آرام دې پرېښودی دی، دې پسې روان یې. څه دپاره؟ چې دا خلک ایمان ولې نه راوړي؟ په دې غم او په دې پسې ځان، په دې باندې ځان وجنه مه. خلک خبره کوي ځان پسې مه وجنه ښه. څوک ایمان راوړي را به وړي، نه راوړي نه دي راوړي. الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب، ټول صفتونه د الوهیت خاص الله د پاره دی. هغه ذات چې نازل کړلی په خپل بنده باندې کتاب، ولم یجعل له عوجا، نه دی ګرځولی په دې کې هېڅ کګلیچ. قیما کلک مضمون والد لینذر باسا شدیدا، د پاره دی چې یره ورکي دا سخت عذاب نه من لدنه، چې د الله د طرف نه. ویبشر المؤمنین، او زیر ورکي مؤمنانو لره هغه کسان چې عمل کوي نیک، ان لهم اجر حسنا، د دې چې د لپاره به اجر ښایسته. ما کسی نه فیها ابدا، اوسیږي په دې کې ډېره همیشه دپاره. وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، او ير ورکي هغه کسان چې هغوی وایي نیولی الله ځان له نازولی، نائب نیولی، ولد نیولی، زوی نیولی. ما لهم به من علم، نشته د خلکو دپاره په دې باندې څه علم، څه دلیل. ولا لآبائهم، او نه د پلارانو دپاره. کبرت کلمة تخرج من افواههم، ډېره بده کلمه ده، ډېره بده خبره ده هغه چې راوځي د دې وړو خولو نه، د دې ناپاکو خولو نه. ای یقولون الا کذبا، نه وایي دا خلک مگر دروغ وایي. فلعلک باخع نفسک، شاید چې ته خفه کوونکی خپل ځان لره علی آثارهم په دې پسې،
لم یؤمنو کی ایمان نہ راوڑی دی بهذا الحدیث پدے حدیث بانے پدے خبر بانے پدے قرآن بانے کتاب بانے اسفن د غم د وجنا اللہ رب العزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا اللهم قنا عذابك يوم تبعث الصراط اللهم مانع لما اعطيت ولا معطي اللهم اشف عند الشفاء اللهم اكفني من عليك اللهم احسن عاقبتنا من الامور كلها واجرنا من خزي العذاب والنار.